الله جل جلاله د هر انسان دعا قبلوي، خو د رمضان مبارک په میاشت کې بالخصوص الله جل جلاله د یو انسان دعا کله هم نه رد کوي. او بیا الله جل جلاله د روژه ماتي په وخت کې هم د انسان دعا ډیره زیاته قبلوي او کله هم نه رد کوي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مسنون دعاګانې هم منقول دي. حضرت ابو زهره د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا روایت نقل کوي، وای نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله روژه ماتوله دا دعا به ویله: اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. او داسې حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه هم د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه دا روایت نقل کوي، وای نبی علیه الصلاۃ والسلام ماته فرمایل: یا علی فاذا كنت صائما في شهر رمضان فقل بعد افطارک. وای ته چې کله د رمضان مبارک میاشت کې روژه ونیسې بیا ته روژه ماتي وخت کې دا دعا وایه: اللهم لك صمت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. د دې دعا فضیلت څومره ده، ثواب څومره ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وای دا کوم کس چې دا دعا وایي د دعا وایونکي ته د نورو خلکو د ثواب غوندې ثواب ورکي. په دې مجلس کې چې څومره هم کسان ناست وي، که څوک دا دعا وایي الله جل جلاله د انسان ته دومره ثواب ورکوي لکه دا نورو چې کوم ثواب ده. د نورو خلکو په ثواب کې الله جل جلاله کمی نه راولي، خو د نورو خلکو د ثواب غوندې ثواب الله جل جلاله د کس ته ورکوي. دومره زیات ثواب ده، خو د صرف د معمولی غفلت او کوتاهی د وجه نه موږ نه دا دعا پاتې کیږي. د دعا ډیر زیات اهتمام کوي: اللهم لك صمت وعليك توکلت وعلى رزقك افطرت. او داسې حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام دا ارشاد نقل کوي، وای تاسو چې کله روژه ماتوي نو دا دعا وای: ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله. نو دې دعاګانو ډیر زیات اهتمام کوي او روژه ماتي وخت کې هم دعا کوي او روژه ماتي نه بعد هم دعا کوي. الله جل جلاله د هر انسان دعاګانې په هر وخت کې قبلوي. الله جل جلاله دې موږ تاسو ته په صحیح طریقه سره د روژو نیولو توفیق را نصیب کړي او د سنت دعاګانو اهتمام کولو توفیق دې هم را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.